پراتی کاغذونه کنه تاسو که د هغې باندې بیا سوال لیکلی شي ښه دې کې اکثر هغه دي چې په وټس اپ او په نټ باندې دغه راغلي سوالونه راغلي اکثر پکې هغه دا وایي زمونږ یو حافظ صاحب دی هغه زمونږ امام صاحب دی هغه تلفظ هغه ټیک نه دی مخارج ټول غلط دي هغه بس شاته مونځ کېږي که نه کېږي اوس ما ته څه په د حافظ صاحب حضرت چې دی هغه راغوښته غواړي د هغه نه تلاوت اورول غواړي د هغې نه پس کله ناکله خلکو د هسې د امام سره نه لګي وي د امام صاحب دا کار غلط دی دا کار غلط دی نه داسې نه ده حافظ صاحب هغه چېرته د یو عالم خوا کې کښېنوه یا د لوی قاري خوا کې کښېنوه چې عالم وي نو هغه د هغه نه به تلاوت واورئ نو ځینې غلطۍ هغه داسې چې هغه ځینې صفتونه په تلاوت کې داسې چې بغیر د هغې نه که هغه نه مې مونځ کېږي او ځینې داسې که هغه د بجا رانوړ نو بیا د مونځ نه کېږي ښه دغه اصل خبره ده یو طرف نه شرط لګول جایز دي که نه یو طرف نه شرط لګول جایز دي خو فضولیاتو نه ځان ساتل پکار دي ښه په حالت احرام کې هغه سړی زخمی شي نو په ده باندې دم شته دم پې نشته بس او دست یې وکړي او خپل کار دی جاري ساتي ښه دا وایي زمونږ وړه لور ده هغه به جناتو اثرات وغیرو پې هغه به ډېره زیاته تنګېده بیا یو ورځ زمونږ په غیر موجودګۍ کې هغې خودکشي وکړه هغه اوس خلک په خوبونو کښېني چې ډېره زیاته خوشحاله ده او ډېره زیاته مو هغه خو خلک پسې پروپیګنډې کوي څوک وایي بله لکې خو څوک څه وایي څوک څه وایي ډېره ماشومه وه هغه د دې خبرو نه وه خبر د خلکو ته نصیحت وکړي ګوره یاد ساتئ دا ماشومه چې دونه ماشوم وي چې په دې څیزونو باندې نه پوهېږي یا څه اثرات هغه په عذاب کړي یا ذهني هغه خراب شي او هغه بیا داسې قسمه حرکت وکړي که نه نو د هغې باره کې داسې پروپیګنډې هغه نه دي پکار د چا باره کې هم نه دي پکار ولې په خلکو تبصرې کوي دا خو د انسان د وایي د بیکورډ او د لاندې قوم د هغې یو لوی عیب دا دی چې دا په خلکو تبصرې کوي پلان کې داسې دی پلان کې داسې دی پلان کې داسې دی خپل کار ولې نه کوي پردوش حملو ته عبرې ته مخ ریا اسانې خبرې دا خو یو خبره نه الله جل شانه به هغه کامیابه کړي ځکه ماشوم نه پوهېده په دې څیزونو باندې او اثرات پې داسې وو چې هغه کېدی شي مخلوقات دي د الله جل شانه چا ورته نقصان رسولی دا په خپل ځای باندې او په هغې پسې خبرې کول دا د پیغمبر خلاف کار کول نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تصب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا تاسو په مړو پسې خبرې مه کوئ ځکه مړو خپل عمل کړی تاسو خپل عمل کوئ نبی علیہ السلام بل حدیث دی که تاسو ته مړي یادوئ نو په ښې یادوئ په بده باندې مه یادوئ ښه ډېر غلط کار نو ځان به ذلیل لګي داسې خبرې په چا پسې کوي داسې خبرې په چا پسې هم نه دي پکار ښه دا چې په انسانانو باندې دا تکلیف راځي په یو انسان باندې دا په بل باندې شي راتلی دا په بل باندې هم راتلی شي الله جل شانو دې والدینو ته صبر جمیل ورکړي او الله جل شانو دې مونږ داسې قسمه پروپیګنډو نه وساتي ښه زمونږ په ملک کې خلک اته رکعاته تراویح کوي مونږ د هغې سره تراویح کوو او اته رکعاته ورسره کوو ته پسې بیا نورې کوه که نه خپلې مسله نشته ښه اته د هغې سره کوه او 12 ځان له کوه بس ټیک مونږ په ملیشیا کې یو او مونږ مسافر یو خلکو راته وي تاسو مسافر یې نه تاسو روژه مه نیسئ تاسو فدیه ورکوئ نه داسې خبره نشته ښه داسې نشته مسافر هغه مسافر دی چې هغه یا د هغه سفر جاری مسلسل او یا داسې هېڅ پته نه لګي چې کله به واپس کړي یا داسې مسافري چې د 15 ورځو نه کمه اراده وي نو بیا د شریعت ته طرف نه هغه ته اجازت دی که ته دا فرض روژه د رمضان نه نیسي نه مې نیسه بیا به قضا راوګرځي او په دې کې فدیه نه وي ښه فدیه خو د هغه چا دپاره چې د هغې نه د خلکو تمه قطعي شوي چې دی به اوس قبر ته کوزېږي نو فدیه هغه سړی ورکوي ښه د استخارې طریقه څه ده او په دې کې د خوب څه مسله ده اما په خوب کې سپوږمۍ لیدلې دې سمه اولنۍ خبره استخاره خو بس اسانه طریقه دا ده چې سړی د شپې سملي په سنت طریقه وده شي او مخکې ته یو 2 رکعاته نفل وکړي او دې کارونه یو ټول جایز کارونه په هغې کې د الله سره مشوره کوي هغې نه بس کوي خوب ولیدو نو چا بهترین عالم ماهر ته د بیان کړي او چې تا سره مخلص وي او که خوب دې ونه لید زړه دې په کم کار مطمئن دی جایز باندې بس په هغې ورځه داسې شی دی او دویمه په خوب کې دی چاند لیدلی دی نو په خوب کې د چاند لیدلی دی نو دا خو انسان د حالاتو پورې دی چې حالات څه اصل کې سپوږمۍ لیدل داسې شي دا تعبیر دی عالم نوم دی او تعبیر د شي نوم دی د خوشحالۍ نوم دی نو ما ته پته نشته ته څنګه هغه امام ابن سیرین رحمت الله علیه یو زنانه راغله امام ابن سیرین ډېر لوی معبر د خوبونو تعبیر به
یو زنانه ولراله وی حضرت ویره ما خوب لیدلی چې سپوږمۍ داسې راځي کنه غټه سپوږمۍ او داسې په یو کوی دی هغې ته ننوته. بس امام ابن سیرین رحمت الله علیه په ژړا شو. هغه ته ولې ژاړي؟ وایي که هر څوک دی خو ډېر لوی عالم هغه زموږ نه روان دی وفات کېږي. په دویمه درېیمه ورځ باندې امام ابن سیرین صاحب په خپله وفات شو. صحیح ده؟ نو دا د عالم نه هم تعبیر دی، خوشحالۍ نه هم تعبیر دی. خو دا چې کوم سړي خوب لیدلی دی که نه په هغه باندې ډیپینډ کوي چې یاره هغه سړی څوک دی. نو که عالم بیا بل تعبیر دی او که جاهل بل تعبیر دی، که زنانه د بل تعبیر دی. حیثیت ته کتل غواړي نو د هغې مطابق. نور اصل کې عامه خبره ده زنانه هغه د تراو جمع ورکولی شي که نه چې صرف زنانه ولاړي، او که چېرته ورکولی شي دغه جمع نو طریقې سره یاد ساتئ زنانه و جمع کول چې صرف زنانه ولاړي دا مکروه تحریمي دي، نشي کولی داسې. د حضرت علی رضی الله تعالی په دې باندې روایت موجود دی چې زنانه به هغه امامتۍ مونځ به خپل هغه نه کوي. هغه که سړو امامتي کوله نبي علیه السلام دور کې څنګه او شاته به زنانه ولاړې بیا ټیک او څه نقصان نه دی. خو صرف زنانه هغه جمع نشي کولی دا مکروه تحریمي پوهېږئ په دې باندې. که هغه د تراو مونځ ولې نه که هغه ختم ولې نه په تراو او بیا هم که په سر یې سنډاخ پکدلي او څه وایي چې خامخا دا به زه کوم نو بیا به داسې کار وکړي زنانه به صفونه جوړ کړي او په منځ کې بیا زنانه ودرېږي. لکه زموږ امام صاحب مخکې ودرېږي که نه دا امام چې کومه ده دا به ورسره د منځ کې ودرېږي خپل. صحیح ده. یو مسافر لم سودا ورکړې وه هغه پردیس ته روان مونږ ته دا به زموږ رشته دارو ته حواله کړي د هغه نه سودا هغه ورکه شوه. د دې څه تاوان په هغه باندې شته که نه تاوان پې نشته. دا امانت یې ښه او د امانت ذمه داري نه وي چې څوک ورې په قصد باندې هغه څیز نه خراب کړی. داسې ده. د مشر ورور نه مې مور ډېره زیاته ناراضه ده، تاسو ورته نصیحت وکړئ. نو ولې ناراضه ده؟ څه وجه خو ما ته پته ولګي. اول وجه هم ضروري ده چې وجه څه ده، او دویم دا مور پلار له پکار دي بچو نه څوک نه خفه کېږي ښه، او بچو له هم پکار دي چې مور پلار تابعدار جوړ شي. د تېر رمضان روژې دا قضا هغه د دې رمضان نه پس نیولی شو که نه؟ بلکل نیولی شي. قضا روژې په هر وخت کې نیولی، مخکې وروسته سبه کې نشته ښه، او صرف د رمضان میاشت راشي بله روژه بیا نه کېږي. نبي علیه السلام وفرمایي اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا رمضان. کله چې شعبان تیر شي بیا صرف د رمضان روژه کېږي بله نه کېږي. بس صلی الله